نو مونږه زموږ خپله ګناه دا ده زما وروڼو د پاکستان عوام او رعیت په دې خلکو باندې اعتماد کړی دی او دا خلک د پاکستان په اعلی کرسۍ غټه عهده باندې کېنولي دي نن د هغوی د لاسه نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل روزه مبارکه پریشان او خفه دی حضرت ابوبکر رضی الله عنه خفه دی حضرت عمر فاروق صاحب خفه دی مسلمانانو عثمان ذوالنورین رضی الله عنه خفه دی علی المرتضی رضی الله عنه خفه دی ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها خفه ده خدیجه رضی الله عنها خفه ده د مسلمانانو میندې خپلو قبرونو کې جړا کوي د محمد علیه السلام امته په تاسو څه وشو د څه شي نه مجبوره یې تاسو ژوندي یې د عایشې بیبي لوپټې ته خلک لاس اچوي تاسو ژوندي یې ناموس رسالت کې خلک هتک او توهین کوي زما وروڼو په داسې ژوند باندې څه په داسې زندګۍ څه په دې سحر ماښام څه په دغه شپه ورځو په دې ځوانۍ د اور ولګي چې د محمد علیه السلام د ناموس دفاع نشي کولی د ختم نبوت د عقیدې دفاع نشي کولی زما وروڼو بیدار اوسېږئ هر کله چې درته علماو اعلان وکړ او هر ټیم یې درته ووي که هغه شپه وه که ورځ وه ایمان تېرول دا وخت دی زما وروڼو هر ټیم کې چې حالات رالل د خپل سر او د خپل مال او د خپل بچو نه به تېرېږئ او انشاءالله په دغه سر او په دغه وینه په دې بازو په دې سټ باندې به انشاءالله عقیده د ختم نبوت ساتو او ناموس رسالت به انشاءالله ساتو هیڅ قسمه کمپرومایز به چا سره نه کوو او د هیڅ چا په هیڅ قسمه پیسو دنیا په لالچ کې به نه راځو